نو اول به موږ وایو چې د الحاد درسونه ولې ضروري دي مولوي صاحبانو دا ځکه اوله خبره په دې کې دا ده چې د جدید دنیا د ټول نه لوی او خطرناکه فتنه څه ده مولوي صاحبانو هغه د الحاد د عبارت شروع کړه لکه تازه وب ما ته راوړئ یاسین مولوي صاحب ورشه جدید دنیا د ټول نه لوی او خطرناکه فتنه هغه د الحاد فتنه ده ولې صاحبانو د الحاد فتنه ولې ټول خطرناکه ده ګوره ما درته ویل کنه دا چې څونه انسانان دنیا کې اته اربه قریبا انسانان ژوند کوي دوی د یو نظریې خاوندان صحیح یو نظریه لري یو د ژوند مقصد لري خو چې ملحد شوي دهریت شوي هیڅ مقصد نشته د دې لاس مقصد معلوم دی لاس مقصد په د باندې خپل ضرورتونه پوره کول د سترګو مقصد معلوم دی په د باندې څه کول لیدل کول په غوږونو اورېدل کول په ژبه خبرې کول د دې اعضاء مقصد معلوم دی او د ډانچې مقصد نه ټول نه لوی خطرناکه فتنه ده ولې زبانو چې څونه مذاهب راغلي چې څونه دنیا تاریخ اوسه پورې تاریخ تمدن چې څونه تیر شوی دی د ساينس نظریه چې څلورنیم اربه کاله وشو څلورنیم اربه کاله وشو چې کائنات کې ژوند موجود دی د دې کې ټول نه زیاته چې خطرناکه فتنه راغلي دغه د الحاد فتنه ده ځکه چې د انسانیت سکو انسانیت د خپل معیار نه وغورځو یار دا بسونه ظلمي چې انسان د زناورو سره واده کوي شریک حیات ځان له وګرځي دا بسونه دغه وی چې انسان د خپل ژوند د مقصد نه خبر نوی مولوي صاحبانو نو ټول نه لوی فتنه دا د الحاد ده نو چې څونه فتنه لوی وي دي د پارکارم لوی پکاري کنه مولوي صاحبانو څونه چې او دا فتنه چې کلم را پاسېدلې د مقابله چا کړی ده علماء کرام کړی د مولوي صاحبانو په هر دور کې چې فتنه را پاسېږي دا به څوک د دې رد کوي علماء کرام الحمدلله اوس هم په علماء کرامو کې د دې بیداري شروع شوې ده درسونه شروع شوي دي تخصصات شروع شوي دي نو موږ اول ویلي چې تاسو ته د الحاد درسونه ولې ضروري دي اوله وجه دا ده چې دا الحاد فتنه د ټولې دنیا کې ټول نه لویه فتنه ده دویم د انټرنیټ او سوشل میډیا د وجې نه دا فتنه ډېره زیاته په تیزۍ سره خورېږي د دې مخ نوی پکار دی او د دې تعلیم او تعلیم مولوي صاحبانو دویمه وجه دا ده چې دا ډېره د دې د خورېدو د نظام هم ډېر په تیزۍ سره کېږي سوشل میډیا ټوله د الحاد نه ډکه نه څه ده ټوله د الحاد نه ډکه ده د اسلام خلاف دا نه ده مولوي صاحبانو ګوره علماء پیدا کړي دي پکې علماء سو پیدا کړي د خپل ځان دپاره په احادیث مبارکو به اعتراضات کوي په مسلماتو به څه کوي اعتراضات به کوي مولوي صاحبانو نو دا فتنه ډیره په تیزۍ سره خورېږي نو چې دا په تیزۍ سره خورېږي نو څه دی د دې تعلیم او تعلم عام کول پکار دی دریم د الحاد د ټولو مذاهبو دپاره چیلنج دی که هغه مذاهب سماوي او که هغه مذاهب غیر سماوي دي مولوي صاحبانو موږ درته ویلي دي که نه چې د الحاد په مد مقابل صرف یو مذهب اسلام ولاړ دی نور مذاهب څه کړي دي هغې ختم کړي دي هغه صفر شوي دي دا د ټولو دپاره چیلنج دی دا هم د عیسایت دپاره چیلنج دی د الحاد دا نظریه هم د یهودیت دپاره هم د هندوروسته را روان یو موږ به وروسته وایو چې هندومت باندې د الحاد اثر دونه ونه شو موږ ویلي که نه مخکې تېر شوي دي که نه دي اقوام علم باندې د مذهب د الحاد اثرات هم ویلي که نه هم دي ویلي ویلیم دی کنه نو مولوي صاحبانو ګوره هغه وی چې هغه مذاهب څه دي هغه صفر شوي دي د الحاد مقابله کې نو دا یو چیلنج دی نو دا به ټول مذاهبو په دې کې دغه شوي دي د دې فتنې نه دغه شوي متاثره شوي دي خو اسلام الحمدلله د دې فتنې نه دی متاثره شوی که مسلمان ملحد کېږي او څو وجې دي یا به بې دینه وي یا به دین نه نه وي خبر څه وي د دین د اصولو نه به نه وي خبر او یا به څه وي د دنیا د لالچ په وجه دا دوه خبرې نفسیاتي ملحدین د دنیا د لالچ د وجه نور پکې نشته دی څلورم نمبر الحاد خو ډېر کتابونه موجود دي خو موږ مختصر د مناظرې په انداز سره بیان کول غواړو مدلل انداز سره په دې باندې بحث کوو او اهم نکات باندې درس کوو کوم چې په وخت د مناظرې کې په کار راځي دا به درسي انداز سره وي او په دې کې به موږ د ملحدینو نه آخري سوالات مولوي صاحبانو څلورم نمبر دا دی چې دی کې الحمدلله په الحاد مغربي فکر فلسفه باندې علماء کرامو مستقل تصانیف کړي دي لکه ما د مقاله رد الالحاد کې چې دا کوم اول ایډیشن موږ چاپ کړی نو ما ډېر مختصر پکې تعریفات ذکر کړي د سیکولرزم لیبرلزم سوشلیزم کمونیزم دا څونه فلسفې چې دي هیومنیزم اوس هم پکې څه زیادت وکړو د نوټس کې چې دي په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي زمونږ انداز به څه وي مناظرانه انداز به وي موږ دلته داسې یو دغه پیدا کوو یو داسې یو ځوانان پیدا کول غواړو زمونږ د درس مقصد د دې نورو نه جدا دی موږ چې څوک چې تکلم وکړی شو موږ بحث مباحثه چا سره وکړی شو د دهري سره لکه ټیک د تاسو وګورئ سوشل میډیا باندې ډېر خلک کار کوي د الحاد برد کې خو
ملحد سره بحث کول ملحد سره مناظره کول دا بیدار سړي کار نه دی موږ الحمدلله څه کوو داوام ذکر کړي جواب داوام ذکر کړي تنقیحات هم ذکر کړي دا د ساينس د قوانین د فطرت او نسنه خبرې کوو د دې لپاره چې څه شي تاسو ذهني تور دې ته تیار شئ یو ملحد تاسو سره کله وایي چې زه بحث کول غواړم ته ورته راځه را میدان ته شدا دی غزو دا د میدان نو موږ وضاحت وکړو چې اوس په وضاحت کوو دا د الحاد درسونه ولې ضروري دي دا څلور خبرې موږ ذکر کړي د ټول لوی فتنه خطرناکه فتنه د الحاد د دویم نمبر دا ډېره په تیزۍ سره خورېږي دریم نمبر دا دی دا د ټولو مذاهبو دپاره چیلنج دی او څلورم نمبر دا دی چې موږ انداز څه دی زموږ انداز مناظرانه انداز کې موږ څه کوو بحث کوو څلور الفاظ